النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز علماء کرام سامعین محترم، زما د بیان وخت ختم شوی دی، زه خبرې نشم کولی، طاقت نشته دی. زمونږ شیخ القرآن د پنجپیر او د پینډۍ حد تمام کړی. هغو دیوبند سارامپور په دې علاقو ملکونو پاتې شو، د هغه ځای میشن یې ځان سره راوړی و، د هغه ځای میشن یې پرېښی نه و، ځان سره یې راوړی. د هغې نتیجه دا شوه چې په دې کلو کې هر یو کلي کې د قرآن پاک درس دی، چا چې اورېدلی دی هغه مست دی. ما تا ته ووایي زمونږ دغه وس دی چې هر ځای کې د قرآن پاک درس دی. پخوا به یې چورلو، نو زما بزرګه ته په خپله سوچ وکړه، چورلولو کار نه نبي علیه السلام کړی دی، نه صحابهو کړی دی، نه ائمه کبارو کړی دی. زه اوږی نه دې ځای پورې چې رالم، ښه مزدار سیټو د ګاډي، خو د راتلو طاقت نه لرم، ځکه عمر واوښتېده، خو خوشحالېږم بې حسابه. د نن نه څه زمانه مخکې شیخ القرآن د پنجپیر رحمه الله دلته راغلی و. مشر خان زموږ مرحوم او د هغه بچي څونه چې وو هلکان، هغه ناست وو ورته، لویه زمانه وشوه. نو مشر خان خیالات درست و، نو د هغې وجې نه د بچو خیالات ښایسته شو. الناس علی دین ملوکهم. بیا زما د بیان ټیم چې راغی هغه جومات کې، نو ما وکتل چې مشر خان زمونږ د تاکوټ مخامخ پوړو کې ناست و، پوړو کې ناست و د جومات. ماشاءالله ماشاءالله دې علاقو ته د توحید سنت مسله راورسېده، دې غرونو ته ورسېده، او شرک ختم شو، بدعت ختم شو. شرک د الله دشمنی ده، بدعت د رسول الله دشمنی ده. د الله دشمنی هم بده ده، د رسول الله دشمنی بده ده. د الله دوستی ښه ده، د رسول الله سره دوستی ښه ده. ما چې تا ته څه ووایي دا خبره ښه ده. بخاري کې راځي شتمني ابن آدم ولم یکن له ذلک. د آدم بچي ما ته کنځل وکړو، دله مناسب نه و. تا څه راوړل؟ اوبه دي، خدای دې تعالی حذف د مفعول به دیله چې مختصر معنی کې وایي هر طرف ته فکر ورسېږي. بخاری مشکات عام ذخیره حدیث کې راځي شتمنی ابن آدم ولم یکن له ذلک. د آدم بچي ما ته کنځل وکړو، دله مناسب نه وه. ته وایې دا څنګه خبره ده؟ ماشاءالله ما ته د آدم بچي کنځل وکړو، دله مناسب نه و. الله له شریک پیدا کول دا الله ته کنځل کول دي، خو څوک پوهېږي؟ څوک نه پوهېږي. الله لا شریک پیدا کول دا الله ته کنزل کول دی. بل چاته عالم الغیب حاضر ناظر ویل دا صفت دا الله دی، نو بل چاته ویل دا الله لا شریک پیدا کول دی. دا کنزل مار خلق دا کنزل کوي. ماشاءالله ماشاءالله دا عوام خدي او دی له پوکول غواړي. دا عوام بد نه دي، دوله پوکول غواړي. شتمنی ابن آدم ولم یکن له ذلک. د آدم بچي ما ته کنځل وکړو، الله وایي، حدیث بخاري کې راځي، دله مناسب نه وه، دله مناسب نه وه. ګوره بل چاته عالم الغیب حاضر ناظر ویل دا الله له شریک پیدا کول دي، ولم یکن له ذلک.
دای کنزل وکړه الله ته د الله صفت بل چا څخه نشته دی حضرت پیرانی پیر رحمه الله وی الغیب صفت مختصه بالله جل جلاله غیب صفت مختصه الله دی نو موږ ګورو چې د پیرانی پیر صاحب سره محبت ته او سره د هغه محبت نه چې دی نو شتمنی ابن آدم کې مبتلا دی دا ولې دته د قرآن درس نه دی شوی نو موږ به د قرآن درس کوو ماشاءالله تاسو علما ناستئ زما وخت تیر شو ختم شو یو شاګرد مې اوس ولیده هغه زما نه زیات ضعیف دی بیا یې ما ته ووایي چې زه په هغه وخت کې پاتې شوی یم چې ډېره زمانه وشوه پاک ضعیفه شوی دی بابا په دې کې وخت تیر کا پدې کې وخت تیر کا د دنیا محبت ير کا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله وایي شتمنی ابن آدم ولم یکن له ذلک الله له شریک پیدا کول دا الله ته کنزل کول دي نو بل چاته کنزل کوي هغه په غیرت کوي نو ته الله ته څنګه کنزل کوي ته دومره نه پوهېږي او بدعت دومره لوی منحوس ګناه ده بدعت مولانا ادریس کانجلوی نن 60 سال مخکې موږ ته په درس د بخاری کې وي اچھا ساوي بیتی او بدعتي به نه بیتی مولانا رسول خان رحمه الله بیتی لفظ وي مولانا ادریس کانجلوی موږ هغه نه بخاری ویلي و دواړه جلد مال داسې دعا کړې و هغه بل لفظ بیتی وي 100 سال مخکې په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث او شیخ التفسیر سړی هریانی مال داسې دعا وکړه د هغې فایده دا راووته چې د بناتو درس کې ما بخاري 25 ځله ولولوله او د بنینو په درس کې 45 ځله ولولوله او ختم شوه دا جمع کول دا کارخانې شوې دا میلونه شو دا فیکټرۍ شوې دغه ته چې ورته کارخانې میلونه فیکټرۍ وایي دا به پاتې شي جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے رزق پا اللہ دے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارونو کې بل څوک مشرک کوا کته شریکای دا تا بدعت وکړو بدعت د بدعت ګناه څومره دی طریقه محمدیه علامه برکلی او عالم تیر شوی دی علامه شامی خپل فتاوا کې غنا کله نقل کوي دارنګ امیر الحاج مدخل داغه کتاب نه علامه شامی کله نقل کوي زموږ چونکه فتوا سره کار دی همیشه نقل کوي پاغه نقل کې سوای اخیری سر کې وای بدعت څونه ګناه ده لکه قتل او زنا بدعت څونه ګناه ده قتل او زنا وای ایک دونا دو دونی چار څومره ګناه ده بدعت لکه قتل او زنا علامه برکلی 100 کال مخکې طریقه محمدیه آخر کی وای بدعت څومره ګناه ده ادنا درجه د بدعت لکه قتل او زنا زستاسو مشر رورم زمونږ وخت تیر شو دا شیخ طیب صاحب راشي دارنګې هریپور نه ملګری زما راشي پېښور نه راشي دا خبرې ښکلې دي ګوره څومره مزدارې خبرې درته وکړې ما واورېدې زه ډېر خوشحاله شوم زه ډېر زیات خوشحاله شوم ماشاءالله بدعت خاوند پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مین نه دی د شرک خاوند په الله او پر رسول مین نه دی د دروغ وایي څومره دروغ وایي لکه ښځې ته مور وایي مور ته ښځه د داسې سړي خواته بیا مزه ښځې ته مور وایي مور ته ښځه
زما رورا ما ته ګوره د داسې سړي خواته مزه د دې علاج څه دی د دې علاج د قرآن د حدیثو درس دی حق پرست عالم په دې مست دی هغه وایي زما دغه وس دی ستا که نظر کې خرڅ دی خو موږ وایو دا موږ له بس دی دا موږ له نو زه علماو ته عرض کوم شاید چې دې ځای ته بیا زه را نشم وخت ختم شو هر کلی کې هر محله کې هر جماعت کې د قرآن درس پکار دی دارنګې د حدیثو د کتاب درس پکار دی دا ما صحیح وي که غلط وي قرآن د الله کتاب دی حدیث نبوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات دي المرء مع من احب دا بخاری کې راځي بني آدم هغه چا سره دی چې چا سره محبت دی دلته به چورلو قرآن پاک زمونږ علاقو کې به چورلو بابا چورلول چھوڑو ازدکول کرو دلته چې څونه علما دي زه ټولو ته عرض کوم چې په خپل جومات په خپل کلي کې عوامو ته طلباو جدا خبره ده عوامو ته یو وخت د قرآن درس یو وخت د مشکات درس او د مشکات درس د دویم جلد کتاب الرقاق نه شروع که زه عموما داسې وایم کتاب الرقاق نه چې تا شروع کو ته لغونې یو میاشت دوه په درس کې په مخه روان شوې بیا د امي کاکا نه تپوس وکړه بند کو دا درس د مشکات که نه بیا جاري وساتو هغه به وایي دا جاري وساته ماشاءالله دا لوز صحیح دی لاس پورته کوي چې کوم علما دي اکثر زمونږ شاګردان دي وایي موږ دا لوز دی چې قرآن درس وکړو د مشکات درس وکړو یا بل یو کتاب دا لوز شو یو زمانه کې به قرآن چورلاو د چا به څوک مړ شو هغه به ارمان دی چې علما جمع شي زمونږ پلار پسې رور پسې او والدې پسې قرآن چورلول شي بابا قرآن چورلول د نبی عمل نه دا د ګل نبی عمل دی ما تاسو ته د نبی د عمل طریقه وښودله پنځپیر شیخ رحمه الله د پینډای شیخ رحمه الله دارنګې نور اکابرین هغه ملک نه راغله دلته پاکستان لا نو جوړ شوی هغو درسونه شروع کړل د درسونو اثرات څرګند شو که نه هغه ورځ یو تن راغی نو ما وی ته درس کوې وی دا 15 ورځې وشوې ما نه پاتې شوی دی مې خیر خو دا چل دی بیا ما هغه ته روغ ونیو وی 15 ورځو کې ډوډۍ دې خوړل دا وی او میں اوپر دی اسکل دی وی آو میں چای دی اسکل دا شریفا آو اسکلی دا ماشاءاللہ او دا شوی بیا او دا شوی ما نو دغه وشو دا ولی ونشو دا زما لوزی زما درس نا چا فنون چا حدیث چا تفسیر چا میراث چا مفتی کورس کړی دی دا تقریبا 80,000 ته رسیدل دي ما د ټولو نه لوز اخیستی دی د هغه لوز اثر دا دی چې په دې کلو کې باقاعدګۍ سره دا میشن چالو شوی دی ښه دی که بد دی ښه دی چلول نه دی چلول لاړ ختم شو دین نو که نه که دین وی نو څوک پرېږدي نه پرېږدي زمونږ ستاسو لوزو شو چې موږ به د قرآن درس کوو زما بزرګه تا ته ویم ته به ورته غوږ کېږدې دې بارانونو سره دا ځمکې خوندناکې شي لکه دا مقیس علیه دا خبره یقیني ده او قطعي ده بېشکه ده بېشبهې ده 100% صحیح ده چې باران د آسمان نراشی په دې ځمکه وورېږي دې ځمکه کې پل فروټ پیدا شي ټوله دنیا یې خوري
جوار غنم وربشي بابا پری د خبرې خوشي د خیر نه تشي څه فضول لګیای که په دې بارانه دا پل فروټ پیدا کیږي دا متفقون علیه مسله ده پنیز د ټولو کافرو ومه سما ستا پنیز هم داسې ده نو تا د بارانه نه قرآن کم وګڼو ته خو خطا شوي که خامتا شوي ته ډېر کانما خر من السماء نو اسمان نه چرتاو شي د هغه به سالي دا کار زمونږ مشایخو سپیو پسې راپورته شو غاپي ګوره که سپی نه غاپي نو هغه وفادار نه دی د هغه وفا دا ده چا به غاپي باران پې وریږي واورې وریږي کمرې نشته ایسی کمرې نشته اور ورته نه بلیږي کمیس پرتوګي نشته بربند لغړ دی سپی د هغه ټبر هم بربنډه لغنډه ده هغې سره هم نشته دی بازار کې رواني سپی مخکې روانه ده هغه کور والی وروستو روان دی څوک حمله ونه کي دا روان دي دغه شان ښه په مزې سره جامې نشته دی تا وله څه ډوډۍ مقرر کړې نه ده نه یې کمره شته دی ټوله شپه غاپي وفادار دی د پاکستان جوړېدو نه تقریبا 4 کاله 5 مخکې یو واقعه تاسو ته بیانوم چې زمونږ د مخې ده زه هغه وخت کې سکول کې وم یو سپی و هغه د رنګ نه تور و ګاونډي خفه شو په هغې د ټوپک ګزار وکړو زمونږ ګاونډ کې غالبا هغې نه بعد به 2 کم 3 کم 80 کاله کېږي هغه سپی په هغه دروازه کې دغه مالک به ناسته وه لیکن د مالک د لاس نه خوراک څښاک به یې نه کوو په دې ځای ویشتې وه هلته یې خوراک څښاک نه کوو چې تا ما سره بد وکړه باقاعده چوکیداري به یې کوله نو د سپي نه ځان کوزوم سپی ډېر کوز دی دا قرآن د حدیث نبویان د دې وفا وکړه ستا به هر څه پرېوانئ ته به خوشحاله یې ته به خوشحاله یې ته به خوشحاله یې قرآن درس کوه حدیث نبوي درس کوه دا خلک سمیږي خو په شیطان غمیږي هغه وایي زما ورشو کمیږي بدعت منحوس عمل دے بدعت نہ بزان بچ گئے بدعت نہ بزان بچ گئے ہر قسم بدعت زمنگ د دیوبند فتاو کی د بدعات و رد دے د شرکیات و رد دے زمنگ علماء د دیوبند چی وو او دی اگر ټول حق پرستی او کی شرک بدعت نشتی سنی راغلیو دی علاقو تا نو داغو جرتو نشو امر بالمعروف آسان دے نہی المنکر گران دا دیو جنا لقمان حکیم اخبر بچی تا ہوئی سورہ لقمان کی رازی چے اے بچیا وصبر ما صابکا پر رد منکر ما صابکا تا تکلیف رسی صبر بکھے او معلوم ادا شوا رد منکر بکھے کم کارونا شرکیات تی نیڑے نہ جوڑو بدعات تی نیڑے نہ جوڑو شرک بدعت دشمنی دا اللہ دا رسول سرا زمان دا دیوبان اکابرین دا شرک بدعت رد کرے دے اغو دا توحید و سنت اثبات کرے دے اللہ دی منگ تاثلہ توفیق رکھی نو سنی راغلیو دی علاقو تا دا ټول علاقی زمانگا گرور دا ملکو نڈکو لیکن اغو جو رد منکراتو انکا داغی نتیجہ خراب رہوتا رد منکر بکای زمانگ اشاعت توحید و سننا دا دالوم دیوبند ترجمان دے
دی کی شرک نشتے بدعت نشتے سوترا کار ہوتا ہوئی مولا حسین علی وا پچران ضلع میاں والی آغا دا شیخ رشید احمد گنگوہی شاگردو شیخ رشید احمد گنگوہی دی شاہ عبدالغنی مجددی شاگردو شاہ عبدالغنی مجددی دمرا حدیث لولولیو دمرا دا دین خدمت کرے ہو چه کم پوخ دیوال دا خخت پخی چه آغی تا بای ڈڑ لگولا نو پائی کی کڑش ہوا شاباس آفرین شاباس آفرین شاہ عبدالغنی دا لولی اکابرینو شاگردو شاہ اسحاق آغا شاگرد دا ابو امیہی دا شاہ عبدالعزیزو آغا شاگرد دا شاہ ولی اللہ چی والد محترم دے خاندان دا ولی اللہ دا دین خدمتو کو لارل دنیا نا دا بادشاہانو دا غو بچو کارو کو بیا دیوبند کارو کو بیا زمنگا دی علاقو تا دا مولا حسین علی وا پچران ضلع میاں والی دا غی شاگردان راغلا حد تمام کو دست قرآن ہو کو حدیث و درس ہو کو دا چا پروائی ہو نکڑا زما وزلا باقاعدہ دا قتل منصوبہ جوڑا شوی دا تو تن کے فرق پنیدے پریخے لیکن بیام پدی 82 سال عمر کی تاتا ناستے ما بیان کوما چا اللہ نوجنی سوکنی شوئی لدے دا زمانگ اشاعت و توحید و سننا چه شیخ طیب صاحب دا حقی منگا امیر جو کرے دے 32-33 سالو شو مولا حسین علی شاگردانو کی دی والد صاحب زمانگ استاذ او شیخ بیا دا آغا پا زیبانی بچی دسی خیستکارو کو چه دی مثال پا قرون اولا کی بطیر شوئی دمرا لوی کارو شو شاباس آفرین شاباس آفرین شرکیات بدعات ختم کا تا تب تکلیف رسیگی وصبر علاما صابکا صبرو کا مولا حسین علی رحمہ اللہ داسی یو مشن جو کرے ہو دا علم و عمل او دا عرفان یو بادشاہ ہو کم لینا کا جوڑ کرے ہو پاٹلائی آگا دا اصل وسپنی دا سٹیل پاٹلائی ہوئی پاغی بانی ریل پا 200 میل سپیڈ کیا تو اس پروائی نوا زان پوہ کا 1 دونا 2 دونی 4 مولا حسین علی رحمہ اللہ دا قرآن پا درس کے حد تمام کھڑے ہو دا قرآن دا اللہ کتاب دے طاقت جرلے تیز دا کہنا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ورہ انسان تاسو کے آغا دے چھ قرآن ازدکو بلتے چھلول پکی نیستا دے ازدکول پکی راغلی دے مولا حسین علی ضلع میاں والی کلنم واہ پچرا دا سونا علماء حق پرستی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت چھ دے تکمیل کی لی گیا دی تکمیل دا علماء کنوے دا مخلوق پٹول اندوانو دا مخلوق پٹول سکانو دا مخلوق پٹول یہود نصاراو دا نبی علیہ السلام دا نبوت تکمیل چکم کرے دے دا علماء کرام دی اللہ اکبر سبحان اللہ دا انبیاء تعداد 100 لاکھ تے 100 لاکھ بیا رسولان چپائی کے خاص تھی روان دے ہاں دیر خدای تعالی دا انبیاء تعداد 100 لاکھ تے دا رسولان تعداد 313 دا خبر نشی یہ را گولا تا تویم بلا دا صحابہ تعداد 100 لاکھ تے سو دے دا رسولانو دا انبیاء تعداد 100 لاکھ تے دا صحابہ تعداد 100 لاکھ تے
کنزلمار په کنزلو کې پی ایچ ډي کړې ده او چې کوم دنیا نه لاړل هغه د قبر په عذاب کې برزخ په عذاب کې سخت مبتلا دي د انبیاءو تعداد 100 لاکھ ته د رسولانو تعداد 313 د صحابو تعداد 100 لاکھ ته د جنگ بدر تعداد 313 هغه ورځ د یو تن ما ډیپټي ولګوله هغه راغی اجازت حدیث لا ورسره نور علماو اجازت حدیث ورته وشو بیا ما یو خبره وکړه هغه وایي زه په دې تحقیق کوم مې ستا ډیپټي شوه مې څنګه تعداد د انبیاءو 100 لاکھ تعداد د صحابهو 100 لاکھ تعداد د رسولانو 313 او تعداد جنگ بدر 313 میں تو پدی کوشش کا نبی علیہ السلام نباد ائمہ مجتہدین انشاءاللہ 100 لاکھ بھئی سوا داغا ڈپٹی میں اولا گولا میں تو تحقیق کا وزکا پدی کیا غم آئے رہو او پدی کی میں چون چکم دی ائمہ دابا انشاءاللہ 313 تحقیق عزیزان محترم ما تا خبره وکړله تا واورېده ستا غوږ کې ولګېدله ته پې پوه شوې ستا سمجھ کې راغله ستا په ذهن کې راغله چې مولا حسین علي وا پچران داسې پټلی جوړه کړې وه د سټیل د اوسپنې چې په هغې باندې لکه 200 میل سپیډ کې سیده ګاډی روان دی पंजाब के फसाद रागे तसान बच का पंजाब के फसाद रागे आगा पटलाई द मौला हुसैन अली आगा बदल करा दसखाल लड़की पटलाई ओला गोला पटलाई ना गाड़े लाड़ उलगी कच्चा ताता उलगी द पता लैंड बन परी दे लैंड बा दा यहूद नसारा दागी मुरीदान پدی کوشش کی لگیا دی چې دا ټول تتر بتر شي قرآن موږ ته سبق را کوي چې منګولې ولګوئ د الله په کتاب باندې زموږ اشاعت توحید والا دا د دیوبند ترجمان بدعت کی چې اخته دی اموخته دی د دیوبند ترجمان نه دی ما چې سوې دا تقریر لاره ملګری لګه خالی کوي شیخ صاحب د کېدو والا دی مین لاره خالی کوي مین لاره خالی کوي ملګری زدتا خوشحالی گم دیر خوشحالی گم دا غی وجہ صدا چه دا دا پلار پزید دا سی کارو کو چه دا غی نمونہ با پیدا نشی اللہ دی دے خوشحالی کی ما خپل بیانات پورا کرد دا دی انتظامی والا سدے گری انتظامی والا بارا دلتا برازی من لارے والا سرے پیدا دی شیخ قدان خل بدے بان شیخ القرآن دا پنجپیر دل تراغے دی تاکوٹ تا او مشر خان مرحوم دا غال کانو خدمتو کو نور خلقو کو دیر خواندے ہو کو دیر خواندے ہو کو دیر خواندے ہو کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیخ سیبران کون میں لارا خالی کا انتظامیہ خد مخی دراتلو کوشش مکو انتظامیہ تو چلا مین لاری تور شای ٹول پاسائی ادرے گئے ٹول کشائی خطیب صاحب سے داغن اشارتا کئی جنوب داغن شروع شی نور سوک ردی آگا ٹول کتا کشائی نعرے تکبیر محمد منصف سٹیٹ تراشی اور نور ٹول کا تا دی سٹیٹ نسوم رواڑے دی دوی دی منگا ملماننیو قربیو مہربانیو کئی کتا کشائی صرف خطیب صاحب اور مولانا عبدالعزیز صاحب پر سٹیٹ مان دے پری دائی نور ٹول کتا کشائی بخش مولی صاحب دی آغا طرف تشی ملگری ناری جواب پسور راکوائی قائد را